سده مميزات او تسويشات. سورة البقرة آيات نمبر 204. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. صدق الله العظيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، قال الله تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. او د دین مخکې الله تعالی د حاجیانو دو قسم ذکر کړه، چې یو هغه حج کوونکي دي چې هغوی مشرکان دي، نو هغوی به په حج کې دا دعا کوله چې ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، چې الله تعالی موږ په دنیا کې ښه ژوند راکړي، او الله تعالی وفرمایل په آخرت کې د دوی هسې حصه نشته. او دویم قسم هغه حاجیان الله تعالی ذکر کړه چې مؤمنان دي، نو هغوی داسې دعا کوي چې ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، چې الله تعالی په دنیا کې موږ ښه ژوند راکړي، د راحت زندګي راله راکړي، پراخه کور راله راکړي، نرمه سورلي راله راکړي، او په آخرت کې موږ ښه سلوک راکړي، مطلب خپل دیدار راته نصیب کړي، جنت نصیب کړي. دا حسنه ده. اوس الله تعالی په دې آیات کې دوه قسمه خلق ذکر کوي، او یو قسم هغه خلق دي چې هغوی منافقان دي، او یو قسم خلق هغه دي چې هغوی کامل مؤمنان دي، او د خپل ځان یې ایسته په الله تعالی باندې خرڅ کړی دی، او د الله تعالی د مرضۍ مطابق کارونه کوي. نو په دې دوه آیاتونو کې الله تعالی دغه منافقان خلق ذکر کوي چې ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. بعضې د خلکو نه داسې دي چې په تعجب کې اچوي تا لره داغه خبرې په دې ژوند د دنیا کې. مطلب دا دی چې په دنیا کې هغه داسې پستې او نرمې خبرې کوي چې انسان ورته وګوري نو وایي چې لکه دا خو ډېر زیات صحیح سړی دی، دا خو ډېر زیات مخلص انسان دی، او دا خو زما ډېر زیات وفادار دی. خو الله تعالی فرمایي ویشهد الله علی ما فی قلبه. او د ده بل نقصان دا دی چې دی قسم خوري چې زما په دې زړه کې چې دی که نه مې ګورئ ایمان ډېر زیات کامل دی، زما د زړه نه ګوره یو الله خبر دی چې زما زړه ګوره ډېر زیات پاک دی. خو الله تعالی فرمایي وهو ألد الخصام، دا ډېر زیات کوږ سړی دی او ډېر زیات جګړه کوونکی دی. علما وایي چې دا آیات اصل کې د منافق په باره کې نازل شوی چې د هغه نوم اخنس ابن شریق دی. اخنس ابن شریق دته اخنس ځکه وایي چې خنسا وایي ده په یو غزا کې د نبي علیه صلات وسلام سره روان و، د ده سره 300 ملګري وو، په ظاهره باندې ځان مؤمن ښکاره کوو. و چې کله دا مسلمانان د میدان ته ورنږدې کېدل، وایي دې ته ایسته کې د 300 ملګرو سره راواپس شو. وایي ده وایي چې مړه دا خو ځان مرګ ته ورنږدې کول دي، او دا تاسو څه کوئ چې اوس د دې لږ تعداد باندې تاسو جنګېږئ. ایسته راواپس شو. بیا چې د نبي علیه صلات وسلام دربار ته راغی، نو الټه به نبی علیه السلام ته داسې خبرې کولې لکه نعوذ بالله د پیغمبر علیه السلام چې غلطي کړي، دا تا زما خبره ونه منله، او دا تاسو به نه وئ زخمیان شوي، خو زموږ چاره یې نه منله، او موږ خو پخوا دا خبره کوله، او نبی علیه السلام ته یې خبرې کولې. نو الله تعالی فرمایي چې د ده حالت ما ته معلوم دی، د ده په زړه کې چې کوم منافقت پروت دی هغه ما ته معلوم دی، نو زه به ورله عذاب ورکړم. او دغه شان کار چې دی نو دا به عبدالله ابن ابی هم کوو،
عبد الله بن ابي د سړیو چې هغه به و د نبی صلی الله علیه وسلم د منبر خواته به ودرېدو او چغ به واله چې هاذا رسول الله حقا ولدا د الله رسول دی او رښتینی رسول دی دومره پورې ګوره دی د نبی صلی الله علیه وسلم په ظاهره باندې به تایید کوو او چې کله بیا مقرغله نو بیا به د مسلمانانو جاسوسي کوله بیا به کافرانو ته وی چې په دې کې مسلمانان دي او تاسو شهیدان کړئ په دوکه باندې به مسلمانان بوتلل او بیا به صحابه کرام شهیدان کول کردار یې داو او تر دې پورې دا دومره عجیبه سړیو چې کله دی وفات کېدو نو وصیت یې کړو چې زما جنازه به ګوره نبی رسول الله وکړي او د نبی رسول الله والسلام نه کمیس هم وغوښتی چې د الله رسول تاسو مال خپل کمیس راکړئ چې دا زما کفن شي نو عمر صاحب ورته ویلي وایي مو ورکوله د نبی رسول الله فرمایي چې یو ځل اصل کې په قیدیانو کې حضرت عباس رضی الله عنه راغلی نو عباس رضی الله عنه هم د دې قد نه داسې دنګ سړی او د عبد الله بن ابي چې ونو دیم د قد نه دنګ سړی نو د حضرت عباس رضی الله عنه کمیس بل څوک نه برابرې ده نو ډېر اولګېدو د خپل کمیس حضرت عباس رضی الله عنه له ورکو وای نبی علیہ السلام چې دا مولا اصل کې هغه بدل ختمو چې خپل کمیس مولا زکه ورکو او چې د پزله کې ایمان نشته نو زما دا کمیس ولا ګورې څه پیدا نه ورکړي که زما په کمیس کې ډېر روان غړلې شو او چې ایمان پکې نشته نو پیدا ولا نه ورکړي نو یاد د عبد الله بن ابي بن سلول په باره کې او یاد د اخنس بن شریق په باره کې نازل ده چې ګور من الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا بعضی د خلکونه هغه دي چې تا په تعجب کې اچي داغه خبرې په دې ژوند د دنیا کې لکه ظاهره پسته خبرې کوي ظاهره باندې سره چې ملاو شینو ډېر زیات د غمرازۍ اظهار کوي او بس وې زما د ځلن الله خبر دی نو چې زما په دې ځل کې د ایمان څومره نور دی او زما په دې ځل کې ستاسو سره څومره مینه ده دیو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي چې ان ابغض الرجال الى الله الالد الخصيم الله تعالی ته په خلقو کې د ټولنا چې ناخوخه انسان دی نو هغه انسان دی چې یو کوږ انسان دی لکه نه خبره به دی ورانه او بل الخصيم چې کوم انسان جګړې کوونکی دی بس په نه خبره باندې دی چې دنو جګړه کوي او شر کوي او د خلینو چې دنو مسلمان محفوظ نه دی نو دا انسان د الله تعالی ډېر زیات بدی شي دیو جن پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث کې فرمایلی دي چې آیت المنافق ثلاث د منافق انسان درې نښې دي یو اذا حدث کذب چې کله دې خبرې کوي نو دروغ وایي و اذا وعد غدر چې کله وعده کوي نو د خپل وعده ماتي و اذا خاصم فجر چې کله د چا سره بحث کوي معمولی غونډه کې د خبرې ورانی شي نو د بیا کنځلي کوي دی به بس جګړې ته بیا خبره اړي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې دا د الله تعالی دا د منافق انسان نه خدا نو دلته کې الله تعالی فرمایل او هو الد الخصام دا منافق انسان چې دی نو ډېر زیات کوږ انسان دی الخصام او ډېر جګړه کوونکی دی بل بد صفت څه شي دی واذا تولى ساعات الارض ليفسد فيها چې کله ستاسو خوانه لاړ شي نو په دې ځمکه کې د کوشش کوي چې فساد وکړي په دې ځمکه کې علماء دې مطلب دا دی چې د خلکو په زړونو کې شک اچي مسلمانانو ته به وی چې کوم د سینې مسلمانان وو مړ وي ګوره دا پیغمبر د سې دی وګوره زما د سې پوره یقین نه کیږي چې دا ګوره نبی اخر زماني لکه دا قران مجید دی لکه زمان په ایمان دی خو یاره زه چې ورته ګورم نو ګوره دا اخرنی کتاب نه دی د خلکو په زړونو کې به شکونه اچول لیفسد فیها چې فساد به کو بل به چل کو ویهلک الحرث والنسل هلاکو به فصل د مسلمانان تیار فصل به ولاړو او دې براولګي د تور به سره وسته به سرونه وول یا چې پوخ فصل به وسته به تور ورواچو وسم مسلمانانو کې څه خلک شته چې د مسلمانانو فصلونه خرابوي بوساړي سيزي نن ما ته چوي و یو ځکه موږ د ټماټرو بوزغله کړل یار وای مولوی صاحب چا په سپری کړی دی تک زیړ شوی ما بس خدای ته هدایت نصیب کړم بس وای لکه دا مسلمان وي چې راغله د پردي ټماټر باندې سپری کوي بدل ته کې ګوره ویو لیکل د دې وجه امام رازی رحمه الله فرمایي چې دا آیات کړي د اخنس ابن شریق په اړه کې دی خدا عموما ټول هغه خلکو ته شاملېږي چې بچا کې دا صفاتونه موجودي ګوره دې بس چل کوي په ظاهر باندې بدسه پسته خبرې کوي
او چې لغونته کې ګورستانه خوا کېږي نو بیا د پسې پیشي شا غلطې خبرې کوي دغه شان کده ته موقع میلاو شو نو دی بیا کنځلې هم کوي دی بیا د دوستۍ او د یارۍ تعلق نه پروا نه ساتي بیا د سره جګړه هم کوي بل دی په ځمکه کې فساد کوي فسادي انسان دی ویهلک الحرث والنسل او دی هلاکوي فصل والنسل او نسل او د حرث نه علما وایي چې یا مطلب دا دی چې زنانه خرابوي مطلب دا دی چې زنانو له داسې تعلیم ورکوي زنانو ته داسې خبرې کوي چې د هغوی عقل خرابوي د هغوی عقیده خرابوي ځکه زنانو کمزوری مخلوق دی نو هغوی ته وسوسې ورچوي نو دا د منافق انسان نښه ده لکه مثلا دا میډیا ده دغه شان دا جدید آلات دي چې دا زنانه چې دی نو هغه د حیا نه پاکوي ویهلک الحرث والنسل او نسل نو د نسل مطلب دا دی چې دوی ماشومان خرابوي د ماشومانو ذهن داسې خرابوي چې هغوی په دین باندې عمل ونه کړي دین طرف ته رانشي یا والنسل نه مطلب دا دی چې مسلمانانو ته دا خبرې کوي چې مړه بس بچې دو هی اچې بس ماشومان چې دوی جو بس دا پوره دي نو والنسل دا د منافق انسان کار دی چې دی به د مسلمانانو نسل خرابوي والله لا يحب الفساد الله تعالی ګوره فساد نه خوښوي په ځمکه کې بل د دوی بد صفت څه شی دی وإذا قيل له اتق الله اخذته العزة بالإثم چې کله دته ویل شي چې د الله نه ویریږي تاسو سکه نو د دې ست کې غیرت راوچت شي او دوی چې دا زما د غیرت خلاف ته ته چې کوم خبرې ماته کې دا جمله دومره مفیده جمله ده اتق الله چې د الله نه ویریږي ويوزل حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ډېر زیات په غوسه کې وو چا وته وی چې اتق الله د الله نه ویریږي وی عمر رضی الله تعالی عنہ ډایرکټ په سجده باندې پریوتو او د خپل سره په دې ځمکه باندې خو دیو چې واقعي کزه د الله نه وای نه ریدم نو په حسبه جهنم الله تعالی بیا جهنم زیده نو عمر رضی الله تعالی عنہ د الله نه وای ریدو هارون رشید بادشاہ یو ځل په اسبا میناسو او د دې چکر لګاونو دینه مخ یو يهودي وای د دربار ته ورغله وو یو خبري مطالبه ته کوله بیا هارون رشید بادشاہ ته د سره د توجه نه کړو چې بیا رضا بس دا ضرورت نه پوره کی وای د بیا په دې اسپانه چکر لګاوو د سه بهر روانو وای د يهودي انسان وته د لری نه دسي وی چې اتق الله وای د الله نه ویریږي الله بدل زما د خبرې په باره کې تاسو کوي وای هارون رشید ډایرکټ د اس نه راکوشو بیا ول په سجده باندې پریوتو او دا غینه بعد فورن حکم وکړي چې د يهودي چې کوم ضرورت ته پوره کوي ځکه د ماته د خبرو کو چې د الله نه ویریږي ګوره نو دا د جمله ده چې مؤمن ته ویل شي چې ګور د الله نه ویریږي دا سکه نو کوم انسان د الله نه ویریږي د خپل ګناي پرې خو دا معلومه شو چې د انسان ایمان کامل دی او کله وی چې زمره دی جن حدیث شریف کې راغلي د پیغمبر علیه السلام فرمایي چې ان من اکبر الذنوب په ګناهونو کې لوی ګناه یو دا چې انسان ته ویل شي چې اتق الله د الله نه ویریږي وای دې سوی وای دی و چې علیک بنفسک ما د خپل ځان غم کوه ما تا ته وګوره تاسو ما ته نصیحتونه کړي اوس پورې وای دې چل کوه اوس ما ته داوي ما په خپل باندې تا د څه په کم په دین باندې چلیږي چې ما ته نصیحتونه کړي متعلوه ګناه ده نو چې انسان ته یو انسان خبر وکړي چې زمارو تا کې دا غلطی ده نو پکاره چې انسان غلطی ده ځان نه وباسي خو زم د دې په وجه باندې چې انسان ته مخامخ وي نو پکاره ده چې دا خبر وته دې سوا ورولې شي چیرې مطلب دا چې دا غلطی نه ده پکار دا په مونږ کې موجود ده نو دا دعوت طریقه کارم د څه پکار ده چې انسان ته مخامخ وینا نه ده پکار خدا خلق خو دې چې الله ته نږدې خلکو نو دوی دا پروا نه کوله چې عمر صاحب ته انسان وی چې د الله نه ویریږي ا ډایرکټ په سجده باندې پریوتو چې هارون رشید ته يهودي وته وی چې د الله نه ویریږي ا په سجده باندې پریوتو نو دا یو د جمله ده چې دا د منافق او د مؤمن فرق راولي الله تعالی فرمایي په دغه دومره نشله چې وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم نو ولې سیدل غیرت په ګناه باندې الله تعالی فرمایي په حسبه جهنم دا زه جهنم دی ولا بئس المهاد او دا ډیره زیاته بد ټکانه نه کتوبه ونه باسله الله تعالی فرمایي چې دی به جهنم ته ځي نو دې آیاتونو کې الله تعالی د منافق صفاتونه ذکر کړه چې دې منافق دا کار دی د دې منافق دا کار دی نو ما تعالی په خپل ځان تلل پکار دي چې موږ دا صفاتونه د ځان نه باسو سبا کو دسه بنکو چې مؤمن ته بظاهر باندې نرمه خبرې کو خو پېښې شاداغه چې دینو زیل غوسو بظاهر باندې د انسان سره نرمه خبرې کو او شاته داغه پسې پیشاړې کو دا بنکو
دغه شانته کې کږي خبرې به نه کوو، جګړې به نه کوو، دغه شان په ځمکه کې فساد نه کوو، د زنانو ذهن به نه خرابوو، د کمزورو مسلمانانو ذهن به نه خرابوو، د ماشومانو تربیت به صحیح کوو. او دغه شان کله چې یو ځای کې مونږ ته چا ووایي چې د الله نه ویرېږه، نو پکار دا ده چې مونږ په غیرت کې را نه شو بلکې د الله نه یریږو. نو چې دا صفتونه مونږ د ځان نه وباسو مونږ به کامل مؤمنان شو. الله تعالی دې مونږ ټول کامل مؤمنان جوړ کړي. ومن الناس او بعضې د خلقونه من یعجبک هغه څوک دي چې په تعجب کې اچوي تا لره قوله وینا د هغه فی الحیات الدنیا په ژوند د دنیا کې ویشهد الله او دې ګواه کوي الله تعالی علی ما فی قلبه سجده د پزړه کې دي وهو الد الخصام او ډېر زیات کوک دی او جګړه کوونکی دی. واذا تولى هر کله چې لاړ شي ستا د خوانا سعی فی الارض کوشش کوي په ځمکه کې لیفسد فیها چې فساد وکړي په دې کې ویهلک الحرث او هلاکوي فصل والنسل او ماشومان والله الله تعالی چې دی لا يحب الفساد نخوخي فسادیان. واذا قيل له اتق الله هر کله چې ویل شي دته چې ویلګه د الله تعالی نه اخذته العزه نسی دلرا غیرت بالاثم وګناه باندې وحسبه جهنم زید د جهنم دی ولبئس المهاد او دا ډیره بد ټکانه ده. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغثنا غيثا مغيثا مريئا نافعا غير ضار برحمتك يا أرحم الراحمين.